پکار دا ده چې مونږ اول د هغې څلورو ګناهونو نه خالصه توبه وباسو اول د هغې نه مخکې توبه وباسو چې کم که هغه ګناهونه مونږ کې وي حدیث مبارک کې راځي هغې کې اول هغه کس دی چې هغه همیشه شراب څکي شرابي نه دی چې د ده د شرابو عادت یې او دی شراب څکي الله د دې سړي دعا په لیلة القدر کې نه قبلوي الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت نصیبه کړي حدیث مبارک کې راځي الخمر جماع الاسم شراب چې دي دا د ګناهونو مجموعه ده دا جرړه ده د ګناهونو چې سړی شراب څکي نو د ده نه ډېر ګناهونه کیږي زنا کیږي ډېر ناروا کارونه چې دي د دې جرړه چې ده هغه شراب دي نو دا ډېره خطرناکه ګناه ده چې دې نه مونږ او تاسو په اخلاص توبه وباسو دویم علما وایي عاق چې ورته وایي د مور او پلار نافرمان د دم الله په دې شپه کې دعا نه قبلوي ټیک ته چې شراب سکون کې خلق به زمونږ علاقو کې ډېر کمی یا به نه خو عاق چې د مور او پلار نافرمان وي د داسې کس دعام الله په لیلة القدر کې نه قبلوي نو دام ډیره اهمه مسله ده چې د هغې نه مخکې مونږ د والدینو سره صلح وکړو والدین رضا کړو حدیث مبارک کې راځي صحابي راغی نبی علیه السلام ته فرمایي من احق بحسن صحابتي د الله حبیبه زما د ښه سړیتوب حقدار د ټولو نه ړومبې څوک دي زه وامه چې ښه سړیتوب زه کوم ړومبې د چا سره کومه د کم ځای نه شروع وکمه مونږ د ښه سړیتوب د شروع کېدو ځای نه دی پیژندلی نبی علیه السلام ورته فرمایي امکه ته چې ښه سلوک کوي نو ړومبې به د دې شروع د خپلې مور نه کوي هغه ورته وایي ثم من بیا وی امکه بیا مور هغه ورته بیا وی ثم من بیا وی امک مور وی بیا د الله حبیبه په څلورم ځل نبی علیه السلام ورته وی ابوکه د پلار درې ځله د دواړو جهانو سردار مور یاده کړله چې ښه سلوک کوي اول د دې حقدار چې ده هغه مور د مور ولې درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور یاده کړله په څلورم ځل نبی علیه السلام وی پلار علما وی دې کې وجه دا ده چې مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلي هم نه دي یو مور د حمل تکلیف برداشت کړی دا بچې ډېره موده په ګېډه ګرځولی دی دویم د ولادت تکلیف د ده د پیدایش تکلیف دریم د رضاعت د ته پی ورکول دا درې تکلیفه مور برداشت کړي دي دې نه پلار نه دی خبر ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ړومبې مور یاده کړله څلورم ځل پلار نو ړومبې ښه سړیتوب به د مور نه ښه سلوک شروع کوي ته په بار ډېر پلاحي کارونه کوي ټول کلی او علاقه وی دا ښه سړی دی ښه کارونه کوي خو چې د مور او پلار سره د ښه سلوک نشته دی نو ستا ښه سړیتوب نه دی رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده رب العالمین وایي علما وایي چې په پرش پلار خپه دی نو په عرش رب العالمین خپه دی په پرش پلار رضا کا نو د عرش خاون بستانه رضا شي چې په دې پرش د خپل پلار رضا کا نو دا ډیره اهمه مسله ده د مور او پلار رضا اغیستل حدیث مبارک کې راځي چې د سړی پلار مخامخ رخکاره شو د چا نه چا تپوس وکړو چې دا څوک دی د دې زوی نه وله چا تپوس وکړو دی ورته وایي چې دا زموږ رشته دار دی دته ځان بد ښکاري چې دی د پلار ووایي نو حدیث مبارک کې راځي وي دی عاق شو عاق دی د مور او پلار نه نافرمان ایصاف شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي دا یوازې داسې نه ده چې ستا پلار به عدالت ته ځي او سټام به لیکي چې ما بچې عاق کړی نه د پلار د ړه نه به دې چېرته لوخړه ختلي او ته به نه خبر د مور د ړه نه به دې چېرته روجماتې ټیم کې لوخړې ختي او تا به تیستلي ته به نه خبر
لاړ شه د مور او پلار خپو ته کښېنه وایي مورې خیره خو به دې نه کړي پلاره خیره خو به دې نه کړي چرته مور او پلار سره ټیم په ټیم کښېنه معلومات دې کوه پلاره خیره خو دې نه ده کړې مورې خیره خو دې نه ده کړې حدیث مبارک کې راځي وایي د مور او پلار نافرمانی داسې ګناه ده چې الله به د دې انتقام په دنیا کې اخلي آخرت کې خو سزا ده خو په دنیا کې به الله انتقام اخلي خپله به د ده بچي د ده سره دا معامله کوي کومه چې د مور او پلار سره کړي نو دا ډیره لویه سرمایه ده علما وایي مور چې ده دا کور د مور نوم دی چې مور پکې نه ګورې هغه کور نه دی بیا به داسې روجه ووینې چې پلار به دې نه او مور به دې نه بیا به ډېر ارمان وکړي زه وامه خوش قسمته دي هغه الوات چې ماښام روجه ماتئ روجه ماتې کې ورسره مور په درستخوان ناستئ خوش قسمته دي هغه الوات چې روجه ماتئ او په روجه ماتې کې ورسره پلار ناست دی دا لویه سرمایه ده واوره که دا مور او پلار دي نو په سوري به ناست او ځان به درته په غرمو ښکاري او چې دا مور او پلار دې شته دی په غرمو کې نه ته په سوري دا د سر سوری دی دا د سر سوری دی دا مه ضایع کوئ او روجه کې مور او پلار ته کنزل مه کوئ بدې ردې ورته مه وایئ په دې مور او پلار ډېر خفه کېږي مولي صاحب زه معمولي خبره وکړمه مور خفئ نو زه ورته وامه مفسرینو لیکلي دي وایي دا ژبه د مور ژبه ده نو د مور په ژبه ته ولې مور کنځي دا د پلار ژبه ده دې خبرې د مور او د پلار نه زده کړي دي ته په هغې ژبه مور کنځي چې کمې ژبې د مور نه خبرې زده کړي دي نو مور ما ته وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے مولي صاحب کور مې د کور ډیوې وسو نو کور مې وسو د کور ډیوې وسو زه وام ولې وایي ډېره خفه په دې ما پلار وایي مولي صاحب خفه ډېر په دې ما چې هغه ژبه نن ما ته وایي ماډرن دور دی ته نه پوهېږي مور وایي مولي صاحب هغه ژبه ما ته وایي ته سپی یې چې کومې ژبې ته ما خبرې ښودلې وي نو مور او پلار به لازمي ستا خبره بوټې کوي مور او پلار زورور خوند کوي او الوات سره کوزه غاړه وړه خوند کوي زه هغې الوات ته ډېر وزیرېږم چې مور او پلار ته دا ټیټه غاړه وړي دا مور یې په سپېړو وایي دا پلار ورته قاریږي او ده ورته غلی سر کته کړی او محتورن ولاړي پلار زورور خوند کوي مور زوروره خوند کوي او الوات کمزورې خوند کوي نو دې کې د مور او پلار که څوک نافرماني خالصه توبه وباسئ او مور او پلار رضا کوي هله بیا لیلة القدر تالاش کوه هله بیا حجونه او عمرې کوه هله بیا د لیلة القدر تالاش کوه چې مور دې کور لاس اوچت کړي نو ته د لیلة القدر په تالاش کې عبادت کې مور ستا خلاف لاس اوچت کړي هلته پلار اوښ کې به نه قبلیږي دا دعاګانې الله نه قبلی نو دویم نمبر د مور او پلار نافرمان دریم نمبر قاطع رحم چې د رشته دار سره یې رشته کټ کړي د ده دعام الله په لیلة القدر کې نه قبلی ګورې دا په عرف کې اړو ګناه نه ګڼل شي چې رشته داري م یوه ګناه ده د رشته دار سره تعلق کټ کول دام ګناه ده داسې خو به دا خواړو څوک په عرف کې ګناه نه ګڼي او دا ډېره سنګینه ګناه ده د دې اثر په غونډه محله او په کور او په معاشره کې حدیث مبارک کې راځي ته دلته ناستې دعاګانې غواړي د لیلة القدر تالاش کوي او الرحم معلقة بالعرش او دا رشته داري نه ده دا په عرش پورې نښتې ده ته دلته دعا کوي هلته صله رحمي او رشته داري په عرش پورې نښتې الرحم معلقة بالعرش په عرش پورې نښتې ده تقول من وصلني وصله الله وی یا الله چا چې زه پیوس کړم یو ځای کړم الله ځان ته یې رانږدې کا ومن قطعني قطعه الله الله چا چې زه د خپل زه پرې کړم الله لرې که د خپل رحمت نه لرې که دلته ته دعاګانې غواړې هلته صله رحمي او رشته داري دا اواز دې رشته دارۍ ته په عربۍ کې څه نوم وایي خبرې رحم ورته وایي او رحمان د الله نوم دی نو رب العالمین وی دا صله رحمي رشته داري زما د نوم نه وتې ده زما د نوم نه وتې ده د دې خیال وساتئ د دې حفاظت وکئ
حدیث مبارک کې راځي طبرانی روایت نقل کوي وی چې په کم قوم کې داسې سړی چې هغه د رشته دار سره نالګي الله د غونډ قوم دعا نه قبلوي د غونډ قوم دا څومره متعدي ګناه ده لاړ شئ دا رشتې بحال کوئ دا روجه د رشتو د بحال کولو میاشت ده دا د کوزې غاړې وړو میاشت ده دا د نرمولو میاشت ده لاړ شئ په رشته دارو وګرځئ ما معاف کا ما تا سره روغه ده رب العالمین مې عبادت نه قبلی د لیلة القدر دعاګانې مې الله نه قبلی ستا حاجت ته ستا چې ته عبادت کوي دا ډیره متعدي ګناه ده حدیث مبارک کې راځي ولکن لیس الواصل بالمکافی رشتہ داری پالون کې بدله ورکون کې نه دی چې رشتہ دار غږ کوي جو ته به غږ کوي حدیث مبارک کې راځي نا دا رشتہ داری پالون کې نه دی دا خو بدله ورکون کې دی ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رشتہ داری پالون کې دا دی چې کله ورسره رشتہ دار تعلق کټ کوي او دی ورسره پیوس کوي هغه کټ کوي او دی پسې ځي حدیث مبارک کې راځي دا رشتہ داری پالون کې دی د تبا الله اجر ورکي د تبا الله اجر ورکي حدیث مبارک کې راځي من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه یو سړی وایي زما دی رزق پراخه شوله زما دی رزق پراخه شوله او زما دی نیټه اوږده شولې نو نیټه د چا اوږدېږي نه خو الله به ورله په ژوند کې برکت ورواچي عمر به څلوېښت کاله او الله به پکې د اتیاو کالو د عبادت توفیق ورکړي دې ته د عمر اوږدېده وي نو چې کم سړی وي چې زما رزق پراخه شوی او زما په ژوند کې د برکت وي دا د هر سړي ارمان نه دی چې فراخه رزق مې وي نن خلقو چغې نه وي د رزق د تنګۍ د لاسه او زما چې دی دا رزق میں پراخه وي او ژوند کې میں برکت وي نو حدیث مبارک کې راځي فلیصل رحمه نبی علیہ السلام وی دی د رشتہ دار سره تعلق برابر کی نو به الله رزق پراخه کی به الله په ژوند کې برکت ورواچي څومره بهترین نسخه ده نو د رشتہ دارانو سره تعلق بحال کو رشتې بحال کو گاون کې رشتہ دارانو کې یتیمانان دی استا ور سره رشتہ کټ کړي دا هغه یتیم دی او تا رشتہ کټ کړه په روژه کې هغه سی چلو کی هغه به الله ته فریاد نه کوي چې یتیم دی او تا رشتہ دار دی او تا ور سره رشتہ کټ کړي دا یتیم چې دا بر چا رشتہ دار نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو وی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا واشار نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کم کس چې د یتیم پرورش کوي زو او هغه به داسې یو په جنت کې وی سبابا او استا دا دوه ګوتې نبی علیه السلام ونیولې او داسې لږه جدایي پکې راغله وی دا ګوته چې دې ته څومره نږدې ده دومره به ماته نږدې چې څوک د یتیم پالنه کوي د یتیم پالنه کوي نو ستا رشته دارانو کې یتیمانان نه دي او دې ګاونډ کې دې نشته ګاونډي وی نبی علیه السلام وی چې والله لا یؤمن زما دی د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی والله لا یؤمن زما دی د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی والله لا یؤمن زما دی د الله په ذات قسمی چې مؤمن نه دی صحابه ورته وی قیل من یا رسول الله الله رسول دا څوک یا دی ډېر سخت کلمات دي نبی علیه السلام ورته وی دا هغه کس یادومه لا یأمن جاره بوائقه چې دا هغه ګاونډي د هغه د تکلیف نه محفوظه نه وي چې ګاونډي ته تکلیف ورکوي نبی علیه السلام درې پیرې قسم خوړلی چې دا مؤمن نه دی یعنی ایمان کامل نه دی چې دی ګاونډي ته تکلیف ورکوي نن روجه ده او زموږ نه ګاونډیان ستړي دي دا ولې زموږ روجې به کمې به م په روجو کې دا روجې صحیح کو څلورم کس چې په لیلة القدر کې د هغه دعا نه قبلیږي هغه کینهګر دی کینه ساتونکی حسد کوونکی دا ډیره خطرناکه ګناه ده چا سره حسد مه کوئ چاله چې الله کم نعمت ورکړی حسد څه ته وایي یو کس باندې الله نعمت کړی دی ته وایې الله د ده نه یې والې نه که مال یې راکوې که نه یې راکوې دا حسد دی دا ډیره علما وایي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول الله چې هغه له مال ورکو خو الله به پکې ځای لیده
الله چې هغه له علم ورکې هغه کې به د علم صلاحیت وو نو داسې مه کوه وایي الله دله چې د کم مال ورکړی دی د دیم روزي که خو مال هم داسې مال راکه الله دا علم د دم روزي که خو مال هم داسې علم راکه نو کینهګر نه حسد کوونکې الله د ده دعام نه قبلی ړونه صفا کو کینې دړه نه وباسو د هیچا سره هم حسد نه ساتو حدیث مبارک کې راځي حسد دا نیکی داسې خوري کما تأکل النار الحطب لکه اور چې دا لرګي خوري نو داسې دا حسد نیکی خوري علما وایي حسدګر سړی نه دی کینهګر د ده 51 به د نیکو نه همیشه خالی دلته دی تهجد کې هلته حسد نیکی خوري حدیث مبارک کې راځي دا حسد نه دی دا نیکی خری داسې صفا کوي حسد نو دلته دی تهجد کوي نیک اعمال کوي حج او عمرې کوي هلته حسد ورله 51 د نیکو نه خالی کوي نو دا 4 ګناهونه دي پکار دا ده چې موږ د دې نه خالصه توبه